الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. نبی علیہ السلام د سیرت په حواله سره چې کله د نبی علیہ السلام پیدایش وشو ایوانی کسرا کې سوارلس ګمبتونه چې کومو هغه وغورځېدل او نهر ساوا دا اومه هغه اوچ شو. نو د نبی علیه السلام چې په کومه شپه باندې دنیا ته تشریف راوړی دی پیدا شوی دی چونکې هغه رحمت دی نو د نبی علیه السلام راتلل او دنیا کې پیدا کېدل په ایوان کسرا کې. ایوان کسرا یعنی د کسرا چې کوم ایوان او بادشاہتو په هغې کې زلزله رااله چې د هغې زلزلې د وجې نه د هغې د محل 14 کم د ګمبتونو نو هغه وغورځېدل. واړه واړه ګمبتونو هغه د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت باندې هغه ګمبتونه هغه وغورځېدل او دوی سره د فارس چې کوم آتشکده وه هغه په سوونو کاله باندې چې کوم اور هغه خلک هغه د اور عبادت ګزارو اور ته به عبادت کو. هغه اور په دغه د نبی علیه السلام د پیدایش په شپه باندې هغه مړ شو چې د هغې په باره کې راځي چې 14,000 سال مسلسل دی بلو او دی چرته مړ شوی نو. او دریای ساوا هغه اوچه شوله نو چې کله سحر شو نو د کسرا چې کوم بادشاه هغه ډیر زیات پریشانه شو او هغه شاهانه چې کوم د هغه وقار او اظهار نو په هغې کې کمی راغلی پریشانی راغلی وه او چې څومره وزراو او ارکان د دولت هغه راجمع کړل او دربار منعقد کو اجلاس مجلس خپل منعقد کو او په دې کې دا خبر راغی اوس چې 14 خو د دې هغه ګمبتونه غورځېدلي دي د نبی علیه السلام د پیدایش د وجې نه. نو په دې کې دغه خبر په دغه مجلس کې راغی چې د فارس آتشکده چې 14,000 سال مسلسل بله وه هغه بیګا د شپې مړه شوې ده. نو د دغې کسرا هغه پریشانی هغه نور زیاته شوله او په دغه دوران کې موبیزان دا یو سړی دی ودرېدو او هغه ووی چې ما په دغه شپه باندې یعنی د نبی علیه السلام د پیدایش په دې شپه باندې ما خوب لیدلی دی چې یو سخت اوښ دی او هغه د عربي چې څومره آسان دي نو هغه خپل ځان پسې هغه راکاږي او د دریای دجله نه هغه اخوا کړل او په تمامو ممالکو کې هغه خواره شولو. نو چې کله کسرا د موبیزان نه تپوس وکړو چې د دې خوب څه تعبیر دی تا چې کوم خوب لیدلی دی د دې خو تعبیر راته ووایه. اوس وګورئ چې د نبی علیه السلام د پیدایش د وجې نه دا کوم حالات رالل وقتن په وقتن باندې سیوا کیږي. د کسرا بادشاه د هغه د محل او د کسرا هغه 14 ګمبتونه هغه غورځېږي. د هغې نه بعد چې کله هغه د آتشکدې په باره کې کومه خبر اوري چې یاره آتشکده 14,000 سال چې مخکې هغه بله وه مسلسل بله وه هغې کې کمی راغی هغه خپل 14 ګمبتونه ترېنه ایر شول. خو چې کله دې سره دا بله خبره یې واورېدله د موبیزان ده چې ما داسې خوب لیدلی دی نو هغه آتشکده ترېنه ایره شوله چېرې 14,000 سال هغه اور بل شوی هغه د ذهن نه ووتو او په دې غم او فکر کې شو چېرې دا تا کوم خوب لیدلی دی د دې به تعبیر څه وي. موبیزان هغه ورته ووایي چې یاره شاید چې په عربو کې یو داسې عظیم الشان حادثه عظیم الشان کار مخې ته راغلی وي چې د هغې د وجې نه زمونږ په دې ځایونو باندې داسې حالات راغلي وي. نو دغه کسرا
وی چې د خپل ځان د مطمئنولو لپاره او د خپل ځان د خبر کولو لپاره په دغه غرض باندې نعمان بن منذر په نوم باندې یو فرمان هغه جاری کو چې د یو چرته د یو غټ عالم هغه ما سره راولیږه چې د هغه نه زما یو څو سوالونه دي چې زه ورته هغه ورکړم او ما ته د هغې جواب راکړي. نعمان بن منذر دا یو ډیر هوښیار عالم، نو هغه عبدالمسیح غسانی هغه راولیږو، بلکې دغه نعمان بن منذر د یو ډیر هوښیار عالم راولیږو. نعمان بن منذر خپل عالم نو، بلکې دا استازی به ورته ووایو چې استازی د کسرا و، د کسرا د بادشاه. نو د ورلا یو عالم راولیږو چې دغه عالم نومو عبدالمسیح غسانی. عبدالمسیح غسانی هغه ورته راولیږو چې کله عبدالمسیح غسانی حاضر شه د کسرا په دربار کې، نو بادشاه تینا تپوس وکړو چې ته موږ نه تانا کوم تپوسونه کوو د هغې جواب به موږ نه ته راکړي. نو ده ورته وي چې که ما ته علم وي در به کم، او که علم راته نه وي نو زه به درته داسې کس وښیم هغه خسه به زه ولیږم، هغه به تاسو ته تسلي بخش جواب هغه به درکړي درته. نو چې کله یې دته ووي نو ده ورته ووي چې دا خو زما کار نه دی، او د دې دپاره زه ستاسو رهنمایي کول غواړم، تاسو ته یو داسې کس هغه ښیمه چې هغه زما ماما دی، ستیح نومې دی، او کیدای شي چې هغې تاسو ته د دې جواب راکړي، خو هغه په شام کې دی. چې کله کسرا د عبدالمسیح دا خبرې واورېدې نو هغه فورا حکم وکړ چې ته لاړ شه او ته د خپل ماما نه ته تحقیق وکړه د دې باره کې چې د کسرا 14 ګمبتونه غورځېدلي دي، آتشکده ده، هغه 14,000 سال نه وه مړه شوې، بېګا مړه شوې ده، نهر ساور چې هغه چېرته نه دی اوچ شوی هغه اوچ شو، او بل د موبیزان داسې خوب لیدلی دی چې یو اس دی، یو اوښ دی، او هغې د عربي اسان هغه ځان سره راکاږي او دریای دجله نه هغه پورې کړي او هغه په نورو ملکونو باندې خواره شي. د دې ټولو څیزونو جواب هغه ماته تېنه را ورسوه. نو وایي چې دا ستیح کله دی د عبدالمسیح خپل ماما خسه راغی، د هغه ستیح نومو، نو چې هغه خسه راورسېد نو په داسې حالت کې هغه ومونده چې د زنکدن و، یعنې د هغه اخري وخت و، خو چونکې بېهوشي پې لا نه وه راغلې، نو دا خورایې راغې، عبدالمسیح هغه راغې او دته د هغه وخت سره کوم سلام کلام و هغه یې ورته وکړو، څه اشعار یې ورته ووي. نو چې ستیح کله ده یعنې د ماما یې کله د خورۍ نه د اشعار واورېدل نو ووایي چې ای عبدالمسیح طرف ته هغه متوجه شو، او چې دا کوم د بادشاه په محل کې چې کومه زلزله راغلې وه او دا کومه آتشکده چې هغه مړه شوې وه، او د کوم د موبیزان دا چې کوم خوب و چې دا کوم ځایونو کې عربي آسونه هغه د اوښ ځان پسې راکاږل هغه په هغې کې خواره شول. نو ورته وایي چې ای عبدالمسیح واوره، خپل خورۍ ته دا ماما ورته جواب ورکوي چې واوره. چې کله دا خوب واورېدو نو وایي په کثرت سره هغه په تلاوت کې چې کوم دی نو هغه ولګېدو، او دکه رنګې دغې نور چې کوم سوالونه واورېدل نو د هغې د اورېدلو په وجه باندې ده ورته دا ووایي چې شام پاتې نه شو. دا خبره ورته وکړله، او دغه رنګې د بني ساسان چې په هغې کې یو څو سړي دي او یو څو ښځې دي، دغه به بس پاتې شي او نور بادشاهت به د دې لاړ شي او هېڅ څیز به دې ته پاتې نه شي. او چې کله دا تعبیر د هغې ویسته او د تعبیر د یستلو سره ستیح هغه مړ شو. عبدالمسیح چې کله واپس راغی او د کسرا بادشاه ته دا تمامې خبرې هغه بیان کړلې، تمام جوابونه یې ورته ورکړل. نو چې کسرا دا واورېدل نو ده ووایي
چیرې دا 14 حکومتونه دي او دا 14 حکومتونه دا 14 ګمبتونه غورځېدل دا دلالت په دی چې ستا حکومت په هغه به ختمي نو وی لس په هغه وخت سره ختم شول او بیا د نبی علیه السلام د وفات نه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د 2 کالو خلافت نه بعد د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه بعد او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې د سلور نور چې کوم سلطنت وینو هغه اومه قبضه شولې نو اشاره ټول دغه طرف ته وا چې دا سوا چې د زمانه د خلافت دا به هغه به ختمي